د لباس متعلق جملې شروع دي که نه مخته جملې ښایي نمبر 13 اعیانی هذا الخیاط دي درځي زه ستړی کړم معنی طبیعت ترې له خراب که کم مرة منعته من ان یطرز القمیص بهذه النقوش سوري مې مانع کړو چې د کمیس کې د نقشې مشي د سټایلونه سندرې ما چې ولکن اسمعت لو کان حیا خو که ژوندی خوا که نه او ته ورته ورواله نه دې ته به څه یایي ده خو داسې وایه لکه مړه ده یا اخي اللباس ثقافة د لباس د مونږ یو ثقافت ده که نه هر علاقې خپل ثقافت یې چې څنګه جامې وستي والثقافة صورة للاخلاق والعقائد د ثقافت نه د خلکو اخلاق او عقاید معلومیږي فعليك ان تودع ثوبك خياطا متدينا ته پکار ده چې ښه دینداري درزي ته د کپړې ورکوه یا للعجب افسوس ته کیف هان عند بعض الطلاب ان يلبسوا ځنه طالبانو ته اوس دا څنګه کمزوري ښکاره شوه يرتد القمص المنقوشة بالشذر البراق چې دو هغه جامې غوستهیي که نه چې په هغه کې ښکلي ښکلي څه لګېدلي وي ګروي لګېدلي ورکې او بټنې مټنې لګی پړه کېږي صحیح ده براق چې شتل شي رنګیز بټنې څه دي موتي غونې کنجک غونې للأسف افسوس تأثر الدنيا تغلغل كل مكان حتى المدارس الدينية الدنيا ولا سر هر چی شي ته نوتلی مدرسو ته نوتلی يبدو داسې لاګي وکأن تفاوتا بین ازرار قمیصک وثقوبها چې تا د بټنو په سورای کې ډېر فرق ده صحیح ده ځنه تانګ جوړ کړي بیا ګرۍ نه بسل نشي ګوتې به د ستړي کي ځنه بیا ډېره زود یوازې دور غونې خوڅ واکي ماذا عساني ان افعل مع عدم مبالات الخياطين اوس دغه درزن بې پرواشي زه څه شی وکړلی شمه فقد نبهته مرارا سوري مې پویا کو چیرې جامې صحیح جوړوه أيهما تفضل أخوات للأزرار العراء من الثقوب ته څنګه غواړې چې د بټن مټن دپاره لاندې ورته هغه څه ساده بټن ورته ایښي که نه ما کې ورنه بوسې هلته لږې ښه که کړۍ ولته ښه لګي که سروی ولته ښه لګېږي دی چې افضل العراء على الثقوب زه داسې غواړم چې لاندې سوری بیا پاسه نه پې ګروي د بند کړل شي لأن الثقوب کثیرا ما تتآکل حافاتها د ستروي داسې کله کله د بیا وخوړل شي څنډې وخوړل شي که نه فتنفلت الازرار منها بیا ونه خپله ګروي راوځي دې ثم اجمل معطفك خاصة وقد صنع من الجلد الخالص چې د تا والا کوم کوټ جیکټ څه د ډېر مزیدار ده خوس چمړې نه جوړ ده پوه شې تور لیدرې وغیره خلکو څه غوستول عفوا نحن نسكن في منطقة جبلية مغرز علاقې کې اوس ولا یقین البرد الا مثل هذه المعاطف په داسې جاکټ او کوټ سره موږ به سړه نه ښه بچ کېږو وزد على ذلك أنه مزود بالخمائل اللاصقة لإحكام سد جيوبه دې سره بله دې کې دا زیاتي خبره که دومره خو کوټونه دي چې دې کې غا لګېدلې دي چمړي ممړي دي او جیبونه وغیره او سروي د کوم جیکټ ولا څه دا ټول مضبوط دي ټیک ده هذه من مستجدات العصر الحديث في الملبوسات وهي أحكم من الأزرار دا چې کوم دي د نوي زماني ولا نوي شیان دي په نن سبا لباس کې دا راګډ شوي دي او د بټنو نه دا مضبوط دي څه ولګوي ګرو په ځای وغیره ما رأيك لو استبدل الخياط الإبزيمة يعني الطبقية بالزر که د ټچ بټن په ځای راته که ټچ بټن ولګي بیا به څنګه شي دی چې لا افضل على الازرار ما سواها ما ته خو ګروي پکار دي لأن الإبزيم سرعان ما يتراخى فينتزع لأدنى سحب د ټچ بټن خوند ځکه نه رکوي چې دا کله کله زر روزي دومره غونې کین شي صحیح د بټن خو زر روزي بټن څه دي یارې ګروي خو په شلایي وره خو نه روزي که نه یا اخي ضع عنك هذا اللباس فإن يصف ويشف پرېږده دا لباس دې ځان نه لرې که دا ډېر بل شان دي د تا سره ښه کېږي
یعنی بس جوتی کې ډېر کنه تور کې ډېر جوات لاګي دي لباس ځنه لباس سوي نرای اوي هغه نه علاوه تو سره دا نه لګيږي داسې لالون ولا خیله او بدن ورکې لیدای که څه خدی چې اعترف بذلك ما نم در سره فإن البزاز غرني بقماشه عندما ارانيه چې کم د دو جامو وغیره ولا کاس سو از په دې کې دوکا کړم سید کله روای خیل فقد كان عده طويات اصل کې څو پاټو کې واغه ټیم کې کنه مو ته پاته نه لګي د دې کې بدن قتل شي دکاندار پکې وغوله ولما یا لحرارة کرات شي ما اشدها کرچې ډېر سخت غرمه ده فقد وزعت عنا الملابس الداخليه الشعار وما عدنا نطيقها نن ول بلیدونه خماسي غرزولې دي چې نوري طاقت نه لرو شعار سي د وختو سره ټش بنين تلش لا يا اخي تانا بانا سيد لا يا اخي يمكنك ان تتخذ ملابس داخليه ننن په لوستول شي قماشها خفيف لتمتص العرق نری کپړې شته یا بنیان یغه چوا ځکه چې داخلي وسره بیا وچیږي کنه کپړې دې نه خچینیږي ما عجبت قط عجب لبعض من ينتسب الى الرجال دوره چاته نه عجیبه شو لکه ځنه سړیانو ته زه تعجب کې غورځم حيث يلبسون بنطوالا مخرما بالاصل في موضع الركبه د شي پتلون چې شي د زنګنونو سره ځای کې سورایوي او زنګنونه یې رمنډ یو سره لا داعي للعجب څه عجیبتونه کوي عجیبېږه هریانېږه ما نن سبا دندان بانګوشت مه کېږه فهذا دا بكل من ابتعد عن دينه وتقاليده کم سړی چې د دین او د تقلید نه لرې شي د دیني شیانو نه هغه هم داسې تکرونه کوي الټا پلټا داسې په هغه دا عادت دی ها کنه د خلکو عادت جوړېږي کوم سړی دین نه لري هغه ته هېڅ شی بد نه لګي